أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لدي آياتنا كلمة وشان نزول مباركي مفسرين لكل دي فدک یو مقام دے چې هغه د مدینې نه تقریبا په 3 میله فاصله کې دی. د 3 میله نه د 3 ورځو فاصله کې دی. نو هلته د کجورو باغونه هم دي. هلته یو باغو د کجورو او د هغې په باره کې د شیعګانو یو غلطه عقیده ده او غلطه نظریه ده او هغوی اعتراض کوي په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې او په عمر رضی الله تعالی عنه باندې او په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې د دې خبرې چې دریو وانو دا فاطمه رضی الله تعالی عنها حق نه دی ورکړی. دغه باغ د نبی صلی الله علیه وسلم باغو دا د هغې د لور حق کېدو نو دې دریو وانو خلیفګانو دغه باغ د فدق چې دی دای هغې له ورنکړو. نو چونکې هغو ته د ظلم نسبت کوي، شیعګان هغو ته د ظلم څه کوي؟ نسبت کوي چې دوی ظلم کړی دی. دا اهل بیتو حق چې کوم دی څه دی لکه هغې وهلی دی. لکه نو د هغې باره کې تفصیل دا دی علماو لیکلی دی چې دغه باغ چې کومونو دا باغ د نبي صلی الله علیه وسلم ملکیت نه و، چې هغه د هغه ملکیت و او د هغه نه انسان ملکیت یو شي او د هغه نه پاتې شي او بیا د هغه اولاد ته په میراث کې پاتې شي. هغه ملکیت نه و بلکې هغه یو وقف باغ و. د دغه باغ مدني چې وانو د هغې باره کې علماو لیکلي دي چې نبي صلی الله علیه وسلم به د خپل کور خرچه هم په هغې سره کوله او د دین علاوه د محتاج خلقو او کم چې غریب خلقو د هغو مدد ته هم کوو. لکه او د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې په مسجد نبوي کې کم طلباو دینی طلباو چې قرآن او د حدیث علم به حاصلولو نو د هغو باندې به هم په هغې نه خرچه کوله. د
ځکه چې هغو بس کار روزګار نه کوو، بس هغو خپل ژوند د دې دپاره وقف کړی و چې بس د قرآن او د نبي صلی الله علیه وسلم د قرآن د حدیث علم حاصل و، دې ته به ناست د هغو څه ذریعه نه وه نوره، نو د دې د وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم به د هغه باغ دا مدنۍ نه په هغو باندې هم خرچه کوله. او میلمانه چې به څومره راتلل لکه نو د میلمنو خدمت په هم د هغه باغ په مدنۍ سره څه کېدو لکه کېده به لکه دا څلور پنځه مصارف چې کوم دی علماو د تفسیر سړي د هغه باغ نه لیکلي دي. نو چونکې دا خبره ثابته ده چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم ملکیت نه وقف شوی او نبي صلی الله علیه وسلم د هغې متولي و لکه یو ذمه دار و لکه سړی یو ذمه دار نو د وقف سي کې یو سړی ذمه دار متولي شي او هغه وفات شي نو دا د هغه ملکیت نه وي چې بیا وروستو د میراث په طور باندې د هغه په اولاد کې تقسیم شي لکه نو د هغو دا اعتراض غلط دی او د هغو دا عقیده او دا نظریه څه ده لکه دا غلطه ده. بل دا ده چې که چېرته دا د نبي صلی الله علیه وسلم ملکیت هم وي نو هم دا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نشو میلاوی. وایي ولې هغه داسې چې نبي صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي چې نحنو معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناه صدقه او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. منګه د انبیاو جماعت یو، نحن معشر الانبیاء لا نورث نه موږ د چا وارثان کیږو ولا نورث او نه زموږ نه څوک په میراث کې څه شی وړی شي لکه انبیاء میراث نه نو ٹھیک شو. ما ترکناه هغه څیز چې موږ پرېږدو هغې لره صدقه هغه صدقه. نو مخکینۍ خبرې ته وګوره چې د دې شیعګانو دغه اعتراض ٹھیک شو د هغې یو جواب دغه هم وشو چې هغه د هغه ملکیت هم نه او دویم دا که دا د نبي صلی الله علیه وسلم ملکیت هم ثابت شي نو د پیغمبرانو ملک چې کوم وي نو هغه صدقه وي، میراث نه وي لکه میراث کې څوک وړی نه شي. بس خبره خلاصه شوه. نو معلومه شوه چې د هغو دې دریو صحابو باندې کوم اعتراضات کوي لکه او د خپل نفرت هغه اظهار کوي لکه ټیک شو او خلکو ته دا خبره مخې ته کوي چې دا دې دریو صحابو چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو د کورنۍ سره د هغه د بچو سره څه کړي دي لکه د هغو حق تلفي کړي، د هغو حق یې وهلی دی لکه دا نظریه غلطه ده، عقیده غلطه ده. بل مزید راشه علي رضی الله تعالی عنه په خپله د فاطمه رضی الله تعالی عنه خاوند نه دی ټیک دی، هغه په خپله خلیفه شوی دی بیا که او تقریبا 4 کاله هغه خلافت کړی دی. څه وی لکه 4 کاله خلافت کړی دی. هغه هم دا باغ فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نه دی ورکړی، اگر چې فاطمه رضی الله تعالی عنها په هغه وخت کې موجود نه وه، هغه وفات شوه لیکن اولاد خو د هغې موجود و که نه. نو که دا د هغې واقعي چې حق کې دی ټیک ده، نو که هغه وفات هم وه نو علي رضی الله تعالی عنه به د هغې الواد ته ورکړی و که نه، هغه هم د دې ورکړی که نه. نو هغه ته خو دا شیعګان د دې نسبت نه کوي. نو ښکاره فرق دی، ښکاره څه دی لکه ښکاره فرق دی لکه. نو په دې ځای کې دا د فتح دا ځای چې دا ډېر معروف او مشهور ځای دی. دا یو واقعه خو په ضمن کې ما وکړله، اصل غرضي خبر له زر اعظمه لکه ټیک ده. خو دا په کوم تاسو ته څه شوه لکه ستاسو په علم کې دا خبره څه ده راغله چې بهې دې شیعګانو ته زمونږ علما ولې بد خلک وایي لکه د دې علماو د هغو سره څه ذاتي دښمني نشته دی لکه څه پوله پټي لکه خبره ورسېده. بابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرا هغه زمونږ د ایمان معیاري خلک دی لکه څه دی لکه که زمونږ ایمان د هغو په شانتي نه دا مقبول او که زمونږ اعمال د هغو د اعمالو په شانتي نه به د خدای په دربار کې قبول لکه او موږ د هغو سره نفرت وکړو لکه نو موږ به دا دین د چا نه ثابتو بیا د چا په نقش قدم باندې به موږ ځو ٹھیک ده. نو په دې فتح په دې مقام کې د یهودیانو یو ډېر لوی عالم اوسېدو چې د هغه نوم عبدالله بن سوریا، اصل غرض مې دا و دا هم په دغه ځای کې اوسېدو او دا ځای مشهور هم د ده د وجې نه څو دا د یهودو لوی عالم لکه
نو د د فدق دا مقام چې کوم دی د د وجه مشهور او ځکه چې د هر جانب نه به یهودیان د هغه خوا له راتلل د هغه د زیارت لپاره او هغه به ورته الټه او سیده خبرې چې کوم دی ښودلې او لاړ شي د پیغمبر نه د دې خبرې تپوس وکړي او لاړ شي د ابوبکر نه د دې خبرې تپوس وکړي او لاړ شي د عمر نه د دې خبرې تپوس وکړي نو د خلکو په ذهنونو کې به اشکالات اچول او خلکو ته به خبرې خووي چې لاړ شي د دې خبرې تپوسونه چې کوم دی څه کوي لکه د دین وکړي په دې ځای کې یو د یهود یو کالج د هغې نوم چې کوم دی بیت المدارس مفسرین لیکلی دی بیت المدارس بیا ولې د کالج نوم ورکړی چې هلته کالج ولګ په هغې کې به چې کوم دی څه دی لکه چونکې یهود خو اهل کتاب خلک و تعلیم یافته خلک وکړه د مکې مشرکین جاهله خلک ولګه هغه انپړ خلک ولګه او دا خو تعلیم یافته خلک ولګه نو دې ځای کې دا بیت المدارس دا کالج چې دی وو نو په دغه موقع کې نبی صلی الله علیه وسلم دې کالج ته راغی د دې بیت المدارس ته راغی په دې اراده باندې راغی چې چونکې د دې ځای نه خو څه خلک زما خوا ته نه راځي نه راځي نو زه به لاړ شم لکه او زه به د هغو مخې ته چې کوم دی اسلام پیش کړم چې سبا بیا هغو دا چېرته ونه وایي چې یاره مونږ ته خو خبره چا نه ده کړې مونږ ته خو څه حق خبره نه ده رارسېدلې نبی صلی الله علیه وسلم چې د دوی هغه بیت المدارس او هغه کالج ته ورسېد د دعوت په اراده باندې چې دوی مخې ته اسلام پیش کړل نو اتفاقا د عبدالله بن سوریه د دوی د عالم ورته موجود علماء لیکلي ډېر مباحثې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړه خو په هره خبره کې پړ شو په هره خبره کې څه لکه په هره خبره کې پړ شو نو اخر کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دې خبرې تپوس ورته وی پتا باندې وحی څوک راوړي لکه د خدای د احکامات ته څوک راوړي نو هغه ورته وی چې جبرئیل علیه السلام راوړي نو هغه ورته وی چې جبرئیل علیه السلام زموږ دشمن دی ځکه چې هغه تا ته چې راځي نو هغه زموږ د مشرانو چغلي تا ته کوي ځکه چې دا بني اسرائیل چې دي د دې مخکې مشران بني اسرائیل وو د موسی علیه السلام د زمانې او واقعیت تاسو د مخکې نه وویل د بني اسرائیل واقعیت تاسو وویل نو به یو فرشته چې راځي او قرآن نازلوي د الله په حکم باندې نو د هغو د دې د مشرانو هغه کرتوتونه او د دې هغه قباحتونه او د دې هغه ناکاروالي قسم قسم پیغمبر علیه السلام ته ذکر کوي چې قرآن ذکر کړي دي نو دې ته هغو چغلي وي چې دا جبرائیل خو چې کوم دی دا زموږ دشمن دی دی زموږ د مشرانو چغلي کوي تا لہذا د دې د وجې موږ په تا باندې ایمان نه راوړو هو که دا میکائیل تا ویلی دی که نه که چې د میکائیل علیه السلام په تا باندې وحي راوړی دا د دې غرونو د دې وریځو هواګانو دا ذمہ داری چې الله په هغه باندې چې کوم دی څه ده اچولی ده موږ په تا باندې ایمان راوړو موږ د جبرائیل د وجې نه چې کوم دی په تا باندې ایمان نه راوړو نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړه څه دي دا آیاتونه نازل کړه دا د دې هغه شان نزول مداسس مختصر حالات څه کو لکه ذکر و تاسو په خپل باندې ګورئ قل ورته ووایه ای پیغمبر من هغه څوک کانه چې وي عدوا دشمن د جبرئیل ای د جبرئیل علیه السلام جبرئیل باره کې امام بخاری رحمت الله علیه لیک تفسیر کړی دا هم تاسو واورئ لکه هغه وایي دا د عبراني ژبې لفظ دی جبر چې کوم دی نو بنده ته ویلی کېږي دا په زیر سره هم ویلی کېږي جبر او په زبر سره هم ویلی کېږي نو جبرئیل هم ټیک دی او جبرئیل هم ټیک دی او جبرائیل هم ټیک دی لکه او نور پکې هم لغات شته دی نه هغوی جبر عبد ته ویلی کېږي بنده او ایل په عبراني ژبه کې الله ته ویلی کېږي د جبرئیل معنا یعنې عبدالله څه دی لکه عبدالله او دغه شانتي د میکائیل معنا هم دغه ده د نیک معنا هم چې کوم دی نو عبد دی او دا ایل معنی چې کوم دی الله دی نو میکائیل معنی په اصل کې څه دی عبدالله دی او اسرافیل کې هم دقه قاعده ابو ذکر کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه اسرا معنی هم په عبد دی او ایل معنی الله دی نه هم بنده د الله او د عزرائیل په باره کې چې کوم دی لیکلي دی چې د عزرائیل باره کې مفسرین لیکلي دی چې دا نوم د حدیثو په کتابونو کې نشته عزرائیل چې مونږ وایو کنه لکه دا وایي د حدیثو په کتابونو کې نشته دی
بلکې ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه چې دا یو عظیم محدث تیر شوی دی د نقل کړي دي د صحابو او د تابعینو نه د نبی علیہ السلام د صحابو او په هغه پسې وروسته کومې زمانې خلک تابعین دا غوونه دا نوم نقل کړی دی چې هغه عزرائیل علیه السلام ویلی دی نو هغوی په دې مناسبت سره څنګه دا درې دي نو بیا دا عزرائیل هم د عبدالله په معنی باندې دی لکه سره لکه نو دا جبرائیل او دا میکائیل او اسرافیل او عزرائیل د دې معنی چې کوم دی څه دی لکه عبدالله یعنی اې د الله بنده نو څوک چې وي دشمن د جبرائیل علیه السلام فانه نبرا یقینا دا جبرائیل چې دی نزله د نازل کړی دی دا قرآن علی قلبک ستا په زړه باندې اے پیغمبره باذن الله په حکم د الله باندې ګوره د دې او د سره د دشمنۍ حق جوړیږي لکه الله و جبرائیل علیه السلام خو زما سفیر دی او زما قاصد دی او عام قانون د خدای هم شری قانون هم دغه دی او د ملکونو بین الاقوامی قانون هم دغه دی چې کوم قاصد وي او کوم سفیر وي دا به سره به دشمني نه کوي قاصد او د سفیر سره شرعا او قانونا د هغه زمانې نه څه دی لکه دی خو چا رالیږلی وي لکه د چا پیغام چې کوم دی څه کوي لکه هغه رسوونکی وي لکه نو ګوره اوس هغه پیغام جبرائیل علیه السلام الله وایي دا زما سفیر دی دا زما قاصد دی دا زما رسول دی یعنی زما پیغام چې کوم دی تا ته در رسوي اوس د پیغام خو زما دی که نه د جبرائیل خو نه دی که نه لکه هغه صرف قاصد دی نو دا پیغام د دیو سره د دیو د طبیعت سره موافق دی او د دیو طبیعت سره مخالف دی په دې کې د جبرائیل علیه السلام قصور سره دی چې د هغه سره دشمني کوي کلام خو زما دی سمجھ کې راځي خبره یعنی دې قمقلتوب دې بېوقوفۍ ته ته وګوره که نه بھائی چې تا له څوک د چا پیغام راوړي نو هغه ستا دشمن نه دی بیا هم که ته دشمني کوې نو دا دشمني خو په اصل کې د الله سره ده ځکه چې دا وینا خو د الله ده که نه دا خو د هغه قاصد دی د دنیا والا هم دغه قانون دی چې سفیر او قاصد یې که نه د دشمني وي لکه د یو ملک سره د یو قوم سره د یو خلکو سره دشمني او د هغه قوم نه قاصد راغی تا ته او د هغه قوم نه چې کوم دی څه دی لکه یو رسول راغی تا ته پیغام رسان راغی تا ته سفیر راغی تا ته سفیر دا خبره تاسو په سمجھ کې راشي د امیر بیا راشي یا به نه راشي سفیر راغی نو د هغه سره دشمني نه کولی کېږي زه تاسو ته په دې باندې یو حدیث پیش کړم نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یمامه یو علاقه ده څه ده یمامه یو علاقه ده دا د عربو یو ډېره لویه قبیله ده لکه څه ده لکه ډېره لویه قبیله ده په دې کې یو کس مسیلمه نوم یادېږي تاسو به اورېدلی کذاب خبیث هغه د نبوت دعوه کړې دا د نبي علیه السلام د زمانې خبره او دې مسلمه بن کذاب د دې یمامه خپل دوه سفیران نبی صلی الله علیه وسلم ته رالیږلي یو ابن اطهار یو عبدالله بن نواحه دا سفیران دا قاصدانو لکه پیغام ورکړو او مدینې ته راغلو نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کوی تاسو څوک یې مونږ د امام نه راغلي او مونږ مسلمه را لګلی لکه خپل پیغمبر سړي خپل پیغمبر را لګلی او تا ته مونږ دا پیغام راوړل پیغام دا دی چې هغه دا لیکلي دي چې تاسو داسې کار وکړئ چې د دې ښار پیغمبر به تاسو یې معاهده کوئ او د دې بانډو او د دې کلو پیغمبر به ځای منئ په دې باندې دواړه څه کوو لکه په دې صلح کوله او ویاوې دا لیکلي وکړئ نبي صلی الله علیه وسلم ته یې ویې چې ستا د وفات نه وروسته به زه ستا خلیفه یم لکه ته به دا ولیکې چې زما د وفات نه وروسته به بیا دې زما خلیفه او د پیغمبر دا خبره چې هغه وکړي ابن اسال عبدالله بن نواحه د مسیلمه کذاب خبیث پیغمبر څه دې لکه منون کې لکه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې واقعي سچمچ هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده لکه چې او زه پیغمبر یم او وی تاسو حقیقتا په هغه باندې ایمان راوړی دی لکه
یعنی زما رسول تاسو د بل پیغمبر منون کی لکه تاسو هغه پیغمبر منل دي ورته او نبی صلی الله علیه وسلم د الفاظ فرمایل لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کچرتا بین الاقوامی قانون دا نه لګا یعنی دا شرعي او ملکی قانون دا نه لولا ان الرسل رسولان یعنی سفیران قاصدان پیغام رسول کی چې دا به نه قتل ولیکي لقتلتكما زخام خادم تاسو دوه قتل کړی وي ځکه چې د ختم نبوت نه انکار کوونکی سزا هم ده شو لکه چې د ختم نبوت نه څوک انکار کوي کنه لکه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري نبی نه کوي دا هغه سزا په شریعت کې د قتل کړی شي یعنی سره لکه خو چونکې هغه سفیران اسمته ته دې پور خبر راغسته و سزا کوي ته قضا د الله نه دوت وي که تاسو سفیران نه کنه لکه نو سزا دا ده چې زما د ختم نبوت نه انکار کول زما د رسول بل نبی منل لا الله نه دوت په خپل وي لقتلتكما لام د تاکید لپاره د خام ما تاسو چې کوم دې سوې یې قتل کړی وي بیا یو زمانه د سراغ لدی خلال الخبر خلاص شو چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفی گورنر یو ورځ چې کوم دی راوته دی لکه دا چوک چیرې سي لکه دا سلور لارې چې دی تلي لکه دې ته راوته چې دې ته راورسېد نو یو سړي باندې نظر ولګېدو او هغه ته ډېر په بار باندې ګوري او قریب د هغه خواله راغی ودرېدو لکه حالانکه عام عادت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا نو په خپله مخه به تو لکه ده ته په غور باندې ګوري ولاړ دی او بیا یې نږدې خواله راغی تپوس یې ته وکړو وایي ستا نوم څه دی ده ورته ووایي زما نوم دی عبدالله بن نواحه وایي پېژندو شکې ترې راغلی چې دا حقه کس دی ورته وایي ته د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هلته راغلی وې که نه وایي او وایي زه راغلی وم زما سره بل یو ملګری هم او موږ د خپل پیغمبر چې کوم دی څه دی لکه پیغام راوړی و وی اوس تاسو دا ایمان او دا عقیده هم دا چې مسلمه چې کوم دی نو دا پیغمبر دی وی دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ گورنر دا غسر خپل کارندگانو له خپل ګاډو سره وی خذو گرفتار بس وی ورته وی په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خو دی وی کنه نو ته سفیر وی او د سفیر قتل جایز نو او د سفارت معاملې نشته د زرد دایم چې توبو واسره دی عقیده خلاص بشي ورنه پدې زید له سر قلم کو پرېدم دی هغه ته عقیده نشم پرې خو دی ښه په حق چور کې چې کوم دې سکو لکه فانسی و زمانه و تیر شو څه لکه تیر شو نن قادیانان چې دین هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت نه څخه انکار او ځان له بل پیغمبر کتل خو ګوره دا یو خبره زین کې کېږي چې دا کار د حکیمانو دی دا د عوامو نه دی لکه څه لکه د عوامو نه دی عوام د خپل قانون په لاس کې نه دی دا د حکیمي وقت کار دی لکه کوم چې حکومت دا و کار دی یو سړي له غلا سزا ورکول لاس کټ کول یو سړي له کوړې ورکول یو سړی سنګسارول یو سړی پانسی کول قصاص کول دا عوامو تر دې اجازت نشته عوام علماء لیکلي دي چې عوامو چې کوم دی یعنی دا قانون په خپل لاس کې واغوسو کو دی به ګناهګار او چې حاکمي وخت نه کوي او هغه کولی شي لکه څه دی لکه هغه کولی شي او نه کوي نو بس هغه د خپل قبر دی خپل اخرته دی خدای مخې له وضعیت او بیا خدای پاک وایي تاسو کې دی به جواب ورکړي ټول کارونه دي کولی شو چې دا کار دي نشو کولی نو هغه خلاص شو تاسو په دې خبره پوه شئ د سفیر سزا چې کوم دی د سفیر قتلول چې کوم دی څه نشته دی د ختم نبوت مثلا په زمن کې چې کوم دی تاسو مخې له صدر رااله چې د الله د نبی د اخري پیغمبرین انکار کوونکي چې کوم دی دا سزا څه لګا قتل له ثواب او خلک چې کوم دی څه لګا قتل کړي دی په دې باندې ها نو جبرائیل علیه
د قاصد ګناه څه دی؟ لکه د قاصد ما وي څه ګناه نه لکه. نو الله پاک دا وایي چې دی خو ستا په اړه باندې قرآن نازلوي او قرآن پاک خو زه درلېږم، دا زما احکام دي، زما وحي ده. لکه په دې کې ستا څه قصور خو نشته دی. لکه ستا سره دې ولې دښمني کوي؟ لکه دا دښمني د دې چې کوم ده څه ده؟ لکه په ناجایزه باندې ده، لکه چې دی ستا چغلخوري کوي. دا کلام خو زما دی. مصدقا تصدیق کوونکی دا قرآن دی ما د هغه کتابونو بین یدیه چې ځینې مخکې نازل شوي تورات، زبور او انجیل. لکه مخکې د تفسیر تېر شوی دی. لکه د هغې د عقایدو او د هغې د نظریاتو چې کوم دی دا قرآن څه کوي؟ دا تصدیق کوي چې او دا د الله طرف نه رالېږلي شوي کتابونه دي. وهدن او دا قرآن هدایت دی، وبشرا او دا خوشخبري ده او زیری دی د ایمان والو دپاره. یعنې دا قرآن زیری دی او خوشخبري په څه طریقه باندې ده؟ یعنی دا د الله پاک د رضا خوشخبری ورکړي دا قرآن د دې منونکو ته چې الله ستاسو نه راضي دی. په قرآن باندې ایمان لرونکو نارینه او زنانه او د جنت خوشخبری ورکوونکی دی چې ستاسو لپاره چې کوم دی څه دی؟ د مرګ نه پس ستاسو مقام څه دی؟ لکه هغه جنت دی. لکه من هغه څوک کانه چې وي عدو دشمن لله د الله او ملایکته او د ده د فرشتو ورسوله او د ده د رسولانو وجبريل وميكال او د جبريل او د ميكال. ګوره په دې تاسو اندازه ولګوئ هغه څوک چې وي دشمن د الله او ملایکته او د هغه د ملایکو. په دې ملایکو کې دا جبريل او د میکائیل په خپل باندې رانغی، لیکن رستو الله پاک بیا ذکر و جبريل او میکال د دې تخصیص پکې و. علماء د دې دا وجه لیکلي چې د دې دواړو تخصیص ځکه وکړو ځکه چې عبد الله بن سوریه د دې دواړو نومونه اخیستي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا جبرائیل زمونږ د مشرانو چغلخوري کوي او که د میکائیل چې کوم دی دا وحي راوړی نو موږ به په تا باندې ایمان راوړی. نو ځکه د دې تذکرې چې کوم دی ورته څه وکړه چې بایي څوک د الله دشمن وي او څوک د هغه د فرشتو او د هغه د رسولان دشمن وي او خصوصا بیا د جبریل او د میکائیل دشمن وي لکه نو بس واورئ خبره الا فان الله یقینا الله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو چونکې دا خلک خو کافر شو او الله د کافرو چې کوم دی څه دی لکه دشمن دی. ولقد خامخاف تحقیق سره انزلنا منګ را لګنه د الیک تا ته پیغمبر آیات بینات واضح آیاتنا صاف دلائل وما يكفر بها او انکار نه کوي د دینه الا الفاسقون مگر نه فرمانه خلق د دینه چې کوم دې څه انکار کوي. او کلما آیا هر کله عهدو چې دیو یو عهد وکي عهد نبذو عهد کول نو دی هغه وګرځي هغه لره فریق یوډله منهم د دیونه وسنګ وګرځي لکه د دیو معروف د انجیل کتابونه چې دي د عیسایانو یو لوقا دی او یو مرقس دی او یو یوحنا دی او لوقا مرقس یوحنا او متا دا معروف کتابونه دي. یو دا نمونه اصل کې د تابعین نمونه دي د عیسی علیه السلام د صحابو د زمانې نه چې وروسته کوم خلک لکه بیا د رسو صدۍ کې دا د هغو نمونه دي لکه او دا انجیل دا کتابونه چې کوم دی دي لیکلي دي لکه ځکه د منسوب دي لکه انجیل لوقا انجیل متا او انجیل یوحنا او انجیل مرقس دا تابعین دي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو لکه او د صحابو د زمانې نه وروسته بیا څو لکه تابعین لکه دا د عیسی علیه السلام د تابعین د زمانې تابعین دي. او یو انجیل چې کوم دی نو هغه انجیل چې زمانه لږ نوم کې زه خطا کېږم بیا به زه وګورم هم که زه پکې خطا شوی یم یا خو انجیل بنارس دی یا نبارس دی یا په دې لفظ سره یو لفظ دی لکه اوس بیا تحقیق وکړم زما ذهن نه اوس وتلی دی دا انجیل هم موجود دی خو دیو د دې انجیل نه انکار کوي د عیسیان د دې انجیل نه څه کوي انکار کوي وایي نه دا زموږ دا انجیل نه دی او د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې په دې انجیل کې دا لیکلی دا بنارس دی که نبارس دی یا د دې په مشابه یو نوم دی انجیل ورته ویلی کېږي دا د عیسی علیه السلام صحابي لیکلی دی صحابي نو آیا درجه د هغې زیاته ده که درجه د لوقا د مرقس او د یوحنا د دې زیاته ده لکه تابعینو لیکلي دي لکه او دا انجیل چې کوم دی دا د عیسی علیه السلام خپل صحابي لیکلی دی لکه مرتبه خو د هغې زیاته شوه نو وینا دا څلور راته قبول دي او دا یو راته چې کوم دی نه دی قبول لکه د دې د نه د قبلولو وجه علماو دا لیکلي ده چې په دې کې صفا د عیسی علیه السلام دا وینا موجود ده
چې دیو به ماته د خدای زوی وي دا عیسایان چې دیو ماته څه وایي دیو ماته د خدای زوی وایي دیو ماته خدای پاک سره شریکوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راځي او زما سپاهي به کوي دو پیرې دا الفاظ په دې انجیل کې ذکر دي محمد رسول الله محمد رسول الله وی دا به راځي او هغه زما سپاهي کوي او واقعي نبی صلی الله علیه وسلم دا سپاهي کړی ده دا لکه قرآن کې دا سپاهي څه کړی نو ای صفا موجود دی دیو ته معلوم دی او په دې نورو کتابونو کې هم دي په دې نورو کتابونو کې هم دي اگر چې دغه کې ډېر لفظي او معنوي تحریف او تغییر او بدلواله کړی دی خو دا خبره به کیسه دي لکه دا موجود دي هغه ته اشاره کوي چې او کلما عهدوا هر کله چې دی عهد وکي عهدا نبذو ای عهد کول وګرځي اغل فريق يولد منهم اددونا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر د دینو ایمان نه راوړي خدا تشریح دی لاندې وا ای ولما ارکل جاءهم چراغ دیوتا دا تشریح دی لاندې آیات نو واده خلاف خو د مخکې هم تاسو ذکر شوی د جبایي دا واده خلاف دی لکه څه دی لکه دا عهد ما تون کې دی لکه سونه عهدونه مخکې کړی دی هغه مات کړی او ما چې کوم تشریح وکړه د دې تعلق لاندې آیات سره عدالت چې ولما ارکل جاءهم چراغ دیوتا رسول پیغمبر من عند الله اذا الله بجانبنا النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا تصديقون کے لماذا اب کتابون ما هم اجل دیو سرون نبی صلی الله علیه وسلم یستاس تورات زبور انجیل نور صحیفی چې کوم دی دا الله د جانب نه دی او دا سدی لکه اداحت نبذ فريق اورزو یولل من الذين اددون اوتوا الكتاب چې ورکړې شو هغه ته کتاب سره کړه اهدا انجیل کتاب الله کتاب د الله وراء ظهور مرست دخل شاګاننا كانهم لا يعلمون گویا چې دیو نه پوي اما چې مخکې متشریح وکړه ادا د دی ولا نو په دې کتابونو کې دیو ته خط په یقیني تور باندې دا معلومه و چې بای پاغي کې ویلو چې دا د خدای رسول دی دا الفاظ په کې موجود دي محمد رسول الله موجود دي په کې لګ دوزه علماء ورته الفاظ په کې موجود دي انورم د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر صفات او ډیر نخې چې کوم دی پاغي کې سدي لکه وس هم موجود دي او مخکې پکې هم چې مخکې هم چې کوم دی سدي لکه ای موجود دی خو دی په کې ډیر تحریفات او ډیر تغیرات سدي لکه کړي دي عام خلک خدای نه خبر نه دي ګنه صرف دا علماء دا غیر چې کوم دی سدي خبر دي عام خلکو ته خو چې هغه سوي بس هغه پاغي باندې سدي لکه عمل کوي نو ای وې دیو دا خپل کتاب په دې خپل کتاب باندې هم که قدر ایمان راوړې کنه نو اے هم بیا چې کوم دې پیغمبر نه انکار نو کړي اصل کې دی خپل کتابونه نه مني اسدا وای چې موږ خپل کتاب باندې ایمان راوړو او اے نور نه منو لکه نو ځکه دیو دغه کتاب چې کوم دې د خپل شاګان نشاط رست گزار کو مطلب دا نه دی چې کتاب دې سوا واستو دا نشاط گزار کو خو اے خبر ته پته ده چې په دې کې موږ تر دې خبره تذکرہ شي چې دا خدای رسول له گویا چې دیو تر سره ورو پته نشته حالانکه الله په ګوجي ته خپته ده چې دا خدای پاک سره رسول دی قل او اے پیغمبر من اغسو کان چوی عدو دشمن لجبریل دا جبریل علیہ السلام فإنه فسقن دا جبریل علیہ السلام چې نزله نازل کړی دا قرآن علی قلبک استا پزوان باذن الله فحکم دا الله سره مصدقا تصدیق کون کړی دا قرآن لما دا اغ بین یلیه چې دین مخک نازل شوی دین تورات زبور انجیل نور صحیفه وهدن او دا قرآن هدایت او بشرا او دا زیره للمؤمنین د ایمان والو لپاره من اغسو کان چوی عدو دشمن لله دا الله و ملائکته یو دا غد فرشتو ورسوله یو دا غد رسولان و جبریل او جبریل علیہ السلام و میکال او میکائیل علیہ السلام فإن الله یقینا الله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو لپاره ولقد قام فتاق سرا انزلنا من نازل کړي دی الیک تا آیاتنا بینات صفا صفا وما یکفر بها انکار نکي د دین الا الفاسقون مگر نافرمان خلق او کلما آیا هر کلا عهدو چې دی عهد کی یعنی وعدو کی عهدا نبذه وعده کول نو وګرځي هغه لرا فريق یو دلا منهم دونه بل اکثرهم بلکې اکثر د دونه چې لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولما او هر کلا جاءهم چراغ دیو ته رسول پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من عند الله جانب الله مصدقا دے تصدیق کون کے لما دا کتابونه تورات زبور انجیل او دا صحیفو ما هم جلو سره نبذان فريق اغرزو فريق يودل من الذين داخلكنا اوتوا الكتاب چورتا شورت کتاب الله یعنی کتاب د الله وراء ظهورهم رسل شاگان خپلنا كانهم لا يعلمون گویا چې دوی نه پوهیږي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.